أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 3 رکو نمبر 37 آیات 272 یو آیات سے ناغب ویلے کی گی. اللہ جل جلالہ دی آیات کے فرمائی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. تابان نشتے دا دوی چنینو ہدایت دا ذمواری ستانه ده. الله چې چاته وغواړي چې الله پاک دا غوی ته هدایت چنینو هغه کوي. اوس د شان نزول متعلق چنینو هغه دو واقعي لیکلي دي. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې چنینو هغه سکافرو یهودو نو هغوی له رسول الله صلی الله علیه وسلم چنینو هغه صدقې ورکولې. نو کله به چې هغوی له صدقې ورکولې نو دا هغه صدقو په وجه باندې د هغوی باندې بیا د الله پیغمبر دغه کافر ولو نو صدقې پې منع کړلې دې لپاره چې دوی چې نو هغه مجبور شي او اسلام چې نو هغه قبول کړي. نو الله جل جلاله د آیات راولېږلو لیس علیک هداهم ولکن الله یهدي من یشاء. دویمه واقعي کې چې نو هغې ذکر کړی دی وایي چې نبي علیه الصلاة وسلام چې مدینې منورې ته رالو نو هلته بس یهود هم پاتې کېدل. نو د دغې خلکو د هغې یهودیانو سره خپلې رشته دارۍ چې نو هغه وي دوی به په د خپلو رشته دارو باندې چې نو هغه صدقه خیرات دا به یې کولو. بیا چې کله دوی مسلمانان شول او د هغوی ایمان نه راوړلو نو دوی د هغوی نه خپلې هغه صدقې او دا منع کړلې د دې دپاره چې دوی چې نو هغه ایمان راوړي. نو الله رب العزت دا آیات راولې کو لیس علیک هداهم ولکن الله یهدي من یشاء. اوس دلته یو مسله چې نو هغه دا ده چې آیا کافر ته چې نو صدقه او خیرات وغیره ورکولی شي او که نه شي ورکولی. نو وایي چې نو صدقې دوه قسمونه دي. یو صدقه نفلیه ده او یو صدقې واجبه فرض ده. نو چې کم فرض وي لکه زکات شولو سرسایه شوله نو دغه شانتې فرض واجب صدقه چې نو هغه دا کافر له نشي ورکولی. د دې مصرف چې نو هغه زکات په شان دی دا به صرف مسلمانان له ورکوي کافر باندې نه کېږي. او دویم قسم چې نو هغه صدقه نفلیه ده نفلي صدقه ده. اوس نفلي صدقه چې نو هغه مسلمان له هم ورکولی شي کافر له هم ورکولی شي. خو بیا کافر کې دوه قسمه دي. یو کافر چې نو هغه حربي کافر دی او یو چې نو هغه ذمي کافر دی. حربي کافر هغه ته ویل کېږي چې د هغه د کافرو په عمل کې پاتې کېږي او د مسلمانانو خلاف چې نو هغه جنګېږي مسلمانانو خلاف رای ورکوي د هغوی چې نو هغه تقویت ختموي. نو دغه حربي کافر دی. نو حربي کافر له بیا هم نشي ورکولی ځکه دی به دغه خپل قوت او طاقت بیا د مسلمان خلاف چې نو استعمالوي. که تاسو خیال کړی هم په دې وجه باندې زمونږ علما کرام حضرات چې نو هغه بار بار چې نو هغه بیانوي او اکثر به کې بعضې خلک اکثر وایي دوی نه یو هر شي کې دی. هغوی تاسو د دې قادیانیانو چې کم کاټنې دي د هغوی چې کم شیزونه دي د هغوی چې کم د دې شلتالانو خوبانه لوچېدار ورسې په دې کې د دوی یا د هغوی چې کم مشروبات دي دا تاسو مه استعمالوئ دا ناجیز او حرام دي. هغې وجه دا ده که دغه شی په ذات خود حلال نیسي ول نه دی بنفسه کاټن دی خو د دې پیسه چې دی نو قادیانیت ته رسي او د هغوی بیا د مسلمانانو خلاف او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاتم النبیین کې دی د عقیدې خلاف استعمالوي. نو دی وجه دی نه نو هغوی نه دغه شیز اخیستل د هغوی سره دا کار کول دا ناجیز دی ولې په دې باندې مسلمانانو خلاف تقویت هغو ته میلایږي. بهرحال نو د دې وجې نه چې نه دویم موږ وی حربي کافر. نو کافر بیا په دوه قسمه کم چې حربي کافر هغه له نشي ورکولی کم چې دی نو هغه ذمي کافر وي. ذمي هغې ته ویلی کېږي چې مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي د مسلمانانو قواعد چې دی نو هغه مني د مسلمانانو سره چې دی نو هغه یو ځای د مسلمانانو خلاف چې دی نو هغه د حرکت نه کوي نو دغې ته ذمي ویلی کېږي. اوس دغه ذمي کافر که دی غریب او محتاج وي نو تو دله صدقه ورکولی شي.
دله چې نو هغه صدقه ورکول دې کې څه ګناه چې نو هغه نشته. نو ځکه الله وی لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. علاوه تاسو چې څه خرج کوئ نو دا تاسو د خپل ځان د پاره کوئ. یعنی که تاسو نو سوره خرج وکئ نو د دې فایده به تاسو ته ملایږي، دنیا کې هم دغه فایده ملایږي او آخرت کې هم ملایږي. لکه دنیا کې چې نو هغه څوک صدقه وکړي نو مخکې مونږ ویلو چې د یوې صدقې چې نو هغه لس چنده راځي. پیر علي رضی الله تعالی عنه هغه قول، فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه مونږ ویلو. دغه شان ته چې نو هغه رابعه بصري رحمت الله علیها چې نو هغې متعلق مشهور او معروف قصه ده. وایي چې نو د هغې وپېره سوالګر رالو، سوالګر نه چې نو د هغې دوه ډوډۍ ورکړلې. بیا لږ څه چې نو هغه تېر شولو، بیا بل کس رالو ور یې ورته وټکو چې بیبي ستا متعلق چې نو هغه چا رال دا ډوډۍ راکړې چې دا ولې ویسه. رابعه بصري رحمت الله علیها چې نو هغې دې واخیستلې، چې کله یې واخیستلې چې شمار یې کړلې هغه 18 وې. هغې دا ډوډۍ زما نه دي، که دا زما یې بیا به شلې، او که دا چې نو شل نه دي 18 دي دا زما نه دي واپس واله. سړی اوس دا شو هغه ورته نه د قوي دقه دی وي نه دا دي نه. هغه ورته هم واله ځای چاته یو خس نه پرېږدي وي دا دوه ډوډۍ پسې دا م واله دا شلې. خو یې دا راته ووایه دا تاسو څنګه پته ولګېده چې دا چې نو هغه شل ډوډۍ دي. هغې د الله فرمان دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. ستا چې نیکي وکړه د هغه ته به لس چنده میلاویږي. نه دا زما یقین دی چې ما ته میلاویږي، خو دا به بیا شل دي. دا ما دوه ډوډۍ ورکړې ما ته به شل میلاویږي. نو الله وایي ما تنفقوا من خیر، تاسو چې څوم خرج کوئ نو د هغه ستاسو د مال وغیره خرج کوئ لانفسکم د خپل ځان دپاره. دنیا کې به تم د هغې فایده میلاویږي، آخرت کې به هم د هغې فایده تاسو ته میلاویږي. نو چې کله د خپل ځان دپاره خرج کوئ نو بیا په هغې کې دا مه کوئ چې دا کافر دی مسلمان دی داسې دی. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، او تاسو نه خرج کوئ مګر د الله پاک د رضا دپاره، او د الله د رضا دپاره چې نو هغه خرج کوي نو بیا به دغه په چا باندې چې نو ګراني او تنګي به نه راولئ. تنګي به چې نو هغه بیا په چا نه راولئ. ستا به د الله رضا چې نو هغه مقصود وي. که دی تا دغه کوي که نه کوي، ستا سره لین ساتي او که نه ساتي، ستا چې نو هغه خبره مني او که نه مني. خو چې غریب او محتاج دی تا والا ضرورت او حاجت چې دی نو هغه پوره کړلو، بس دغه تا د الله د رضا دپاره دا کار کړو. او کله چې تا د الله د رضا دپاره کړو نو الله رضا تا ته حاصله شوله. اوس د الله د رضا د حاصلېدو نه وروسته نور چې نو هغه سره بیا ستاسو کار نشته. نو ځکه الله وایي وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. الله وایي تاسو چې کم خرج کوئ نو د دې به تاسو ته پوره چې نو هغه بدل میلاویږي. څومره چې ته نو هغه تا خرچ وکړو دومره به تعالی الله جل جلاله د هغې پوره چې نو هغه بدل درکوي. مخکې به راشي په صدقې سره الله پیغمبر چې نو هغه په څو شیزونو قسم خوړلی دی چې زه قسم خورم په هغه ذات باندې چې چا په دست قدرت کې زما څه ده چې څو کارونه چې نو هغه داسې دي چې په هغې کې نو هغه کمی نه راځي. لکه مثال په طور کې یو د الله پیغمبر فرمایل مفهوم دا دی چې څوک صدقه کوي او دی به چې د مال به کم شي، چرته په صدقې سره مال کمیږي نه سوا کیږي. دویم د الله پیغمبر چې نو قسم خوري چې کم سړی چې نو هغه سوال دروازه په ځان کوله او لاس خلکو ته ونیولو نو د ده چې نو هغه دغه سوال دا نه زیاتوي مګر د فقر لا دی چې کله داسې وکړي نو په ده باندې به د فقر دروازه چې نو هغه به کولاو شي، د سوال چې نو هغه دا نه ختمیږي. نو ځکه الله وایي وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، تاسو چې نو هغه کم خیر کم مال چې نو هغه خرج کوئ یوفى الیکم پوره الله به چې نو هغه تاسو له د هغې بدل درکړي وانتم لا تظلمون، او په تاسو به ظلم چې دی نو هغه ونه کړی شي. وانتم لا تظلمون په تاسو به ظلم چې دی نو هغه ونه کړی شي. و ظلم به څنګه ونه کړی شي؟ نو ظلم دا به داسې ونه کړی شي چې تاسو کم اعمال چې دی نو هغه کړی دي په دغه اعمال کې به ذره برابر چې نو کمې را نشي. تاسو چې کومه نیکي کړې ده نو په دغه نیکي کې چې دی نو هغه به څه وشي کمې چې نو هغه به را نشي. څومره چې تاسو نیکي کړې د هغې نیکۍ به قدر به تاسو ته چې نو هغه بدله میلاویږي، د هغې به تاسو ته هغه جزا میلاویږي. څنګه د الله د رضا دپاره ویم ورده
پوه نو الله رب العزت فرمایي و انتم لا تظلمون تاسو باندې بچنه نو هغه ظلم ونه کړی شي یعنی تاسو چې سوره هم څه خرج کوئ د هغې په قدر چې نو هغه به تاسو ته اجر و ثواب چې دی نو هغه میلاو شي لیس علیک هداهم نشته به تاسو باندې چې نو هغه هدایت لیس علیک هداهم نشته ستا په ذمه باندې چې نو د هغوی هدایت ولکن الله لیکن الله پاک یهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي وما تنفقوا او هغه چې ورکوئ تاسو خرج کوئ تاسو من خیر د مال نه فلانفسکم نو د خپل ځانونو دپاره ورکوئ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او نه خرج کوئ تاسو مگر الا ابتغاء وجه الله د الله د رضا دپاره وما تنفقوا او هڅه چې تاسو خرج کوئ من خیر د مال نه یوفا الیکم پوره به درکړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او په تاسو به ظلم ونه کړی شي لیس علیک نشته چې نو ستا په ذمه هداهم د هغوی هدایت په لاره راوستل ولکن الله لیکن الله پاک یهدي هدایت کوي من یشاء چاته چې وغواړي وما تنفقو او هغه څه چې ورکوئ تاسو من خیر د مال نه فلانفسکم د خپل ځانون دپاره وما تنفقون او نه خرج کوئ تاسو الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د رضا دپاره وما تنفقو من خیر او څه چې تاسو خرج کوئ د مال نه یوفا الیکم پوره به درکړی شي تاسو ته وانتم لا تظلمون او ستاسو په حال باندې به ظلم ونه کړی شي